السلام علیکم مینوالو څنګه یې؟ ښه یې؟ امید لرم د پاک پروردګار نه چې ټول ور روغ جوړ او خوشحاله یې. نن چې راغلی یم انګو ته، یو داسې عظیم شخصیت سره ملاوېدو لپاره تاسو له راغلی یم چې د انګو ضلع یو ډېر نامور انسان دی، مفتي صاحب دی، مولانا صاحب دی. راځئ چې نن تاسو هغوی سره میلاو کړو او د ټولو مدرسو د دې انګو ضلع انچارج یم دی چې تاسو سره په خپله خبرو کې. السلام علیکم مفتي صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر دی چې الله کرم. موږ چې تاسو ته راغلي یو دا ملګري تپوسونه کوي، نو یو تپوس هم کوو چې د دې غسل فرایض او دې طریقه جي. بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا دا یو اهم سوال دی، اکثر ملګرو ته خاص کر نوجوانانو ته د دې پته نه دي. د غسل مسنون طریقه دا ده چې واشروم ته دننه کېږي، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا ویل، او بیا چې کله کپړې وباسي نو هغې کې چې کوم ګس لستوڼی دی یا ګسه پنسه ده اول به دا وباسي، هغې د بعد استنجا کول. استنجا نه پس چې کوم جسم د کوم ځای پورې ګندګي لګېدلې وي، مني وغیره، هغه وینځل. بیا هغې د بعد مسنون طریقې سره اودس کول، او هغې د بعد بیا خوله کې په اودس دوران کې بیا هسې اوبه چولي، پوزه کې بیا چولي، دوباره ضرورت نشته بیا د غسل وکړي. او بدن باندې د دې طریقې سره اوبه واچوي چې اول ښي طرف، بیا سر، بیا ګس طرف، یا اول سر بیا ښي طرف بیا ګس طرف، دا درې واړه طریقې. مخ او پښو وینځل خو ضرورت نشته جي په دې کې. په دې کې مثال په طور باندې غسل نه مخکې اودس وکړو، ښه خبره ده، سنت عمل دی. او که برای راست استنجا وکړه، خوله کې اوبه واچولې، پوزه کې اوبه واچولې او بیا غسل وکړو، نو دوباره د بیا اودس ضرورت نشته دی. یعنې دا خبره یاد ساتئ چې غسل کولو سره اودس ضمناً وشو، دوباره ضرورت نشته ده. او که چېرې مثال په طور باندې اول یې اودس وکړو بیا غسل وکړو، نو ثواب دی. او تر دې پورې علماو لیکلي چې که باران وشي او دې ټول اعضا لانده شي او دا نیت وکړي د اودس، دې سره هم نیت کې اودس کېږي. نو بس اکثر دې ملګرو ته پته نه وي، غسل د بعد دوباره بیا لګوي، بیا اودس کوي. نو یو ځل غسل سره اودس کافي دی، دوباره به بیا ضرورت نشته دی. ډېره مهرباني.